أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. سورة الانفال میں شروع کرو. اس سورت کی بنیادی طور باندې دو مضامین ذکر کېدل. یو مضمون القتال فی سبیل الله، الله په لار کې جهاد وکړي. د دې لپاره قوانین ذکر کول. یو قانون ذکر کو یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. کله تاسو په میدان جنگ کې کفار سره مخامخ شئ نو دوی ته شاګان مگر غوي، یعنی د جنگ نه فرار مې اختیاروي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله. د دې نه د میدان جهاد د پاره دیم قانون ذکر کړي چې کله ته جهاد کې اے مجاهدا په دې وخت کې د الله او د الله د رسول د تابعداري خیال وساتي، یعنی د امیر اطاعت بکای، د امیر اطاعت لازمی دی. او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ارشادات سره د دې ډېر تاکید فرمایلی دی. ځکه چې کله د امیر اطاعت نه وي، هر یو ځان امیر ځان نه جوړ کړی وي، هر یو په خپل رای باندې عمل کوي، نو بیا جماعت منظم کېدی نشي، هغې کې اختلافات راځي. د دې په بنا باندې احادیثو کې د ډېر تاکید راغلی دی چې د امیر اطاعت کوئ. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا. د امیر خبره منئ، دا غو خبره اورئ، ولو کان عبدا حبشیا. اگر کپتا سبانی دسی امیر مقرر شي چې هغه غلام وي او حبشي وي. بل روایت کې راځي ورأسه کراس الزبیب، چې دسی امیر د منی مقرر شي چې دا هغه د سر بالکل لکه وي. نو دا لکه سر چې دی دا دلالت کوي په دې باندې چې دا ډېر کونځهن دی او ظاهري طور باندې ډېر قبیح شکل معلومیږي د چا دا سر چې بالکل لکه غوندې کې وي. تاسو به لیدلي بعض خلک داسې وي په افرادو کې ډېر کم کسان وي چې د هغوی دا سرونه بالکل واړه غونډه کې دومره سر. نو که چېرته داسې امیر د باندې مقرر شي چې غلامي او دومره بد شکله وي چې سر بالکل لکه وي، خو بیا هم تاسو د هغه تابعداري کوئ. او بل روایت کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د امیر اطاعت کوئ، تابعداري کوئ. که تاسو د هغه نه داسې یو کار ووینئ چې هغه ستاسو زړه نه غواړي، نو پکار دی فلیصبر، پکار دی چې تاسو صبر وکئ. نه چې د هغه معمولي خطا هغه به په پوره عالم کې خوره کوي او د هغه نه خروج کوي، د هغه خلاف وکئ. نو د دې وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر تاکید فرمایلی دی او الله تعالی هم د دې ډېر تاکید فرمایلی دی چې د امیر تابعداري کوئ. او په هغه وخت کې امیر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ترغیب راغلی دی او تر ورځ د قیامت پورې د امت مسلمه چې کوم امیر وي د هغې تابعداري لازم ده. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اطیعوا الله، تابعداري کوئ د الله او رسول د رسول الله. لیکن دې کې شرط دا دی چې امیر به داسې حکم نه کوي چې هغه د قرآن و سنت خلاف وي. که امیر داسې حکم وکړي چې هغه صریح د قرآن و سنت خلاف حکم وي، نو بیا په دې کې تابعداري نشته. ځکه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د الله تعالی نافرماني چې په یو کار کې کېږي نو ته به د مخلوق تابعداري به نه کوي. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اطیعوا الله، تابعداري کوئ د الله او رسولو د رسول الله. ولا تولوا عنه، مگر کوئ د دې نه. عنو زمین ته مفردی ذکر کو، اشاره دې خبرې ته چې د الله تعالی تابعداري د رسول تابعداري ده او د رسول تابعداري دا د الله تعالی تابعداري ده. وانتم تسمعون، حال دا چې تاسو اورئ قرآن اورئ تاسو په غوږونو باندې، لیکن عمل پې نه کوئ. نو که چېرته څوک داسې وي چې قرآن اوري په ظاهري غوږونو خو زړه ته یې نه کوزوي، نو د هغه دپاره حکم څه دی؟ راتلونکي آیتونو کې روان دی چې ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، چې دا په زنده سرو کې د ټولو نه بدتر پریز الله هغه کس دی چې هغه کوم دی؟ دارنګې البکم ګونګې دی د څه نه؟ د الله تعالی د کتاب د فهم نه،
الله کتاب اوري خدان په پوه کوي عملی زندگی کې نه راولي. ولا تکونو مکهږي تاسو کلذین پشان دا کسانو قالوا چوائل دی اوی سمینا مونږ اورېدلې دي هم لا اسمعون حال دا نه اورېدي د زړه ناوي منی نو. ان شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون. ورته حالت ذکر کوي چې څوک صرف اوري اور عمل پنے کی نداوی مثال سرے. ان شر الدواب یقینا بدترین پزند سرو کے عند اللہ پنزد اللہ السم کنڈے البکم گنگیرے کنڈے سمانا حق خبر اوری نو البکم گنگیرے چارا دے حق خبر ہوئی نو الذین لا یعقلون کسان چیزان نے پوکے پا قرآن باندی اللہ جمعیت پا قرآن باندی پوارا نسک او دې سره سره الله دې موږ په قرآن باندې عمل را نصیب کړي. ځکه چې انسان معلومات ډیر شي لیکن هغه د انسان معمولات نه وي جوړ عملی زندگی کې نه وي جوړ دا انسان تباہ او برباد دی. یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو اطیعوا الله ورسوله تابعداري کوئ د الله او رسول د الله ولا تولوا عنه مخ مگر غوي عنه د دې تابعدارینا وانتم تسمعون حال دا کتا سعور قرآن ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا مکی تاس بشان دا کسانی چاوی منگا اوریدل دے قرآن هم لا اسمعون حال دا ناوریدی دے زرنا. ان شر الدواب یقینا بدترین پوزن دے سروکین عند اللہ پنزد اللہ السم کاندی البکم گمیان دی الذین اغکانا آغا گنگیان کم الذین اغکسان لا یاقلون چیزان نپوکی پا قرآنی